Assalamu alaikum to all. نو ما تاسو ډېر ورځې ویلي وو چې موږ به ریسپایریشن باندې په پښتو کې لیکچر ورکوو. نو نن به موږ انشاءالله په ریسپایریشن باندې پوره خبره کوو چې دا ریسپایریشن څنګه کېږي. سیلولر ریسپایریشن میجرلی خبره کوو. په سټارټ کې ټولو ته زما دا خواست چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې ستاسو لپاره موږ داسې فرسټ ایئر او امډیکیټ لپاره لیکچرې په ښه اسانو په ټریک سره راوړو. صحیح ده. نو ریسپایریشن به موږ وایو بایولوجیټک فرسټ ایئر سټوډنټ لپاره دا ډېر امپورټنټ دی. MCQ سره سره او د ټریک سره سره دا ویډیو جوړو. دا ریسپایریشن به وایو چې د ټولو فایلوشیټیپي کیلکولیشن څنګه کېږي، ریسپایریشن څنګه کېږي، موږ چې اکسیجن اخلو سره لپاره اخلو، کاربن ډای اکسایډ وباسو، داسې ټول د ټایپس حوالې سره لوکیشن او څومره سټیپس کې کېږي انشاءالله ستاسو ټولو فایده کېږي. ویډیو آخره پورې وګورئ. ریسپایریشن به موږ سټارټ کوو. نو ریسپایریشن موږ وایو څه ته؟ موږ ریسپایریشن دې ته وایو چې کله موږ یو غټ مالیکیول لکه ګلوکوز موږ سره غټ مالیکیول دی په سیل کې پروت دی. فار ایگزامپل تا خوراک کړی دی، خوراک سیل ته تللی دی، ګلوکوز فارم کې پروت دی، نو دا دومره غټ فارم د ډایرکټ انرژي نه جوړېږي. نو دا موږ سټپ بای سټپ سسټمیټک طریقې سره ماتو او د هغې نه بیا موږ سره انرژي راځي او هغې باندې زموږ سروایول کېږي او هغه انرژي ته موږ وایو ATP. د ATP مثال داسې دی لکه څنګه چې موږ موبایل کې بیټري واخلو، موبایل نه چې بیټري لرې شي موبایل ډېډ شي که نه، دغسې زموږ د بوډي دپاره د بیټرۍ مثال دی ATP. چې ATP نو زموږ سروایول به کېږي لکه زموږ بیټري مونږ کې به وي بیټري نو موږ به چلېږو. دغسې انسان چې کله وفات شي کې ATP پروډکشن بند شي، اکسیجن نه اخلي. صحیح ده. نو موږ ریسپایریشن څه ته وایو؟ دا موږ وایو دا موږ سره یو ریډاکس ریاکشن دی. کوم یو ریاکشن دی؟ ریډاکس ریاکشن دی. ریډاکس هغه ریاکشن ته موږ وایو چې پای کې ریډکشن هم کېږي او اکسیډیشن هم کېږي. ریډکشن موږ سره وایو ګین اف هایډروجن، هایډروجن اخیستل. اکسیډیشن لاس اف هایډروجن یا لاس اف پروټان. صحیح ده که د دې بله شي ډیفینیشن کېږي چې دا موږ سره سیریز اف oxidation reduction reaction دی. بوک کې داسې لیکلي چې پای کې موږ یو لارج فوډ مالیکیول چې په سیل کې پروت دی هغه به ماتو. نو ما هغه لارج فوډ مالیکیول ته لیکلي چې دا ګلوکوز دی ځکه لارج دی چې شپږ کاربن نه جوړ دی. صحیح ده که نه؟ شپږو خښتو نه جوړ دی. دغسې دا موږ ماتو. سمپلسټ ون ته لکه ما پایرویټ اسیټایل موږ لیکلي پایرویټ موږ سره 3 کاربن مالیکیول دی. دا موږ سره سمپلر شو یا وړوکی مالیکیول او دا ځکه ماتو چې د ګلوکوز نه ډایرکټ انرژي اخلي. بلاسټ به کېږي. داسې بلاشه خبرې چې کوی سره راځي چې ګلوکوز نه ډایرکټ ولې ته انرژي نشي اخلی، بلاسټ کېدی شي او په صحیح طریقې سره انرژي نه جوړېږي. صحیح. نو دغسې دا ریسپایریشن څه ته وایي؟ نو بریک ډاون اف لارج فوډ مالیکیول into simpler one for the production of ATP. او دا موږ سره ریډاکس ریاکشن. بل دا خبره په دې ضروري ده څومره چې ریاکشنز کېږي هغې ته موږ وایو میټابولیزم. په لیوینګ تھنګس کې چې څومره ریاکشنز کېږي لکه ریسپایریشن، فوټوسنتھیسس، ډایلیشن، دې ټول ته موږ څه وایو؟ یا پروټین سنتھیسس هم پکې راځي، میټابولیزم. د دې موږ سره 3 ټایپس کېدي شي. یو ته موږ وایو کیټابولیزم، بل ته موږ وایو انابولیزم. کیټابولیزم کټ کېدل پکې کېږي، مطلب بریک ډاون پکې کېږي. انابولیزم سنتھیسس اف دی مالیکول پکې کېږي. انابولیزم وایي لکه پروټین سنتھیسس واړه مالیکول راځي غټ مالیکول جوړوي، دا انابولیزم دی. کیټابولیزم ریسپایریشن کیټابولیزم کې راځي. دې پورې خبره کوم. بل موږ سره امبیبولیزم، MP ان بټوین د ټو، چې هم پکې ریډکشن کېږي، هم پکې سوري، هم پکې سنتھیسس کېږي او هم پکې بریک ډاون کېږي. صحیح ده. هغه موږ وایو هغه موږ سره کرب سایکل موږ سره یو امبیبولیک پروسس. صحیح ده. موږ سره د ریسپایریشن با ټایپس دي. ټایپس موږ سره دي 2 ټایپس دي. موږ سره یو ته موږ وایو انټرنل ریسپایریشن. صحیح ده. ویډیو بیا لنډی کېږي، ټول ریسپایریشن به دې کې کوو، دې د وجې نه زر لیکل پکار دي. صحیح ده. انټرنل بل موږ سره ایکسټرنل ریسپایریشن. انټرنل هغه ریسپایریشن انټرنل ځکه وایي چې انسایډ د سیل کېږي. انسایډ د سیل چې کوم کېږي انسایډ د سیل هغې ته موږ څه وایو؟ انټرنل ریسپایریشن. یا دې ته موږ سیلولر ریسپایریشن هم وایو. سیل دننه کېږي کنه سیلولر ریسپایریشن او انسایډ د سیل. ایکسټرنل چې د سیل نه بهر کېږي، د ارګانیزم په لیول لګې اکسیجن مې واخیستو، دا ایکسټرنل ریسپایریشن شو. صحیح ده که نه؟ او کاربن ډای اکسایډ به وباسم، دا هم ایکسټرنل ریسپایریشن دی. دې ته موږ ارګانیزمیک ریسپایریشن هم وایو. او د انډیویجوال په سطح یا د ارګانیزم په سطح باندې کېږي. د وجې نه موږ څه وایو؟ ارګانیزمیک یا ایکسټرنل ریسپایریشن. یا دې کې موږ سره دا بریتھنګ یا وینټیلیشن راځي. بریتھنګ از آلسو نون ایز وینټیلیشن. نو دا موږ سره په دې کې راځي. دا دواړه دا خبره لازمي ده چې دا دواړه ډبل ډیپنډنټ دي او دي. ځکه دا اکسیجن چې زه واخلم
دا هر یو سل ته لاړو او موږ وایو ایروبیک ریسپایریشن زموږ په ټول بوډي کېږي، نو دا هر یو سل ته لاړو هغه اکسیجن یوز کوي، الکترون ټرانسپورټ چین ته پکار دی، په ټي بي جوړي او کم کاربن ډای اکساید چې په دې کې جوړ شي هغه په دې باندې وځي بهر، اکسیجن دا واخلي دې ته پکار دی او په دې کې ایز ا بای پروډکټ موږ سره کاربن ډای اکساید جوړ شو او دې بار باسي په ایکسټرنل بریدینګ کې وباسي دا، نو دا دواړه په بل باندې ډیپندنت دي. دا که په انټرنل یا په سیلولر کې بیا ځان ته دوه ټایپس، یو ته موږ وایو ایروبیک ریسپایریشن او بل ته موږ وایو انیروبیک ریسپایریشن. صحیح نه؟ ایروبیک ته وایو ایروپلین هوا ان د پریزنس اف ایر چې کوم ریسپایریشن کیږي ته موږ سوال ایروبیک ریسپایریشن، او کله چې ابسنس اکسیجن نه موجود او ریسپایریشن کیږي ته موږ سوال انیروبیک ریسپایریشن. دا موږ سره په هایر پلانټس کې داسې په ییسټ او بکټیریا په دې ټولو کې دا کیږي. دې باره کې ان شاء الله بیا خبره کوم. نننې زموږ ټول ټاپک دی ایروبیک ریسپایریشن چې په څلور سټپ کې کیږي، یو کیټابولیزم پروسس دی، ګلوکوز نو پکې ماتیږي او سټپ بای سټپ سیستماتیک طریقې سره پکې اے ټي پی جوړیږي. نو دا ټایپس څومره ټایپس دي؟ ایروبیک انټرنل ایکسټرنل ټایپ دي، دې ته موږ اورګانیزمیک ریسپایریشن وایو، په بل باندې ډیپندنت دي ایروبیک انیروبیک ته دغه ټایپ. بیا لوکیشن موږ نن ټوله خبره په څه باندې کوو؟ ایروبیک ریسپایریشن باندې موږ خبره کوو. ایروبیک ریسپایریشن موږ سره څه شي عمده ډیفینیشن تاسو لیکلی شئ پیپر وغیره کې یا دا موږ سره یو کیټابولیک پروسس دی. صحیح ده؟ ایروبیک ریسپایریشن په ګلوکوز بریک ډاون په کې دا موږ سره کېږي په کوم ځای کې؟ نو دا موږ سره په سایټوپلازم کې کېږي او پلس مایټوکونډریا او په یوکریاټک سیل کې مایټوکونډریا. صحیح ده؟ لکه زموږ په هیومنس پلانټ کې چې کوم ریسپایریشن کېږي هغه ایروبیک ریسپایریشن په سایټوپلازم او مایټوکونډریا کېږي. دا که اوس په بکټیریا کې یا پروکریاټک سیل کې کېږي نو هغه به صرف او صرف په سایټوپلازم کې کېږي، ځکه پای کې ممبرین باونډډ اورګانیزم دی. تاسو ته هغه سره پاتې تاسو پاتې چې مایټوکونډریا او سایټوپلازم کې دا کېږي د دې جدا سټیپس دي. هغه سټیپس دا دي، یو ته موږ وایو ګلایکالیسس، بل ته موږ وایو لینک ریاکشن. په څو سټیپو کېږي؟ فلډ بوټ لیکلي په څلورو کېږي. ګلایکالیسس بل لینک ریاکشن چې ته موږ اوکسیډیشن اف پایرویټ وایو، د پایرویټ کې اوکسیډیشن کېږي. بل ته موږ وایو کربس سایکل او بل ته موږ وایو الکترون ټرانسپورټ چین. دا به ټول سټیپ بای سټیپ وایو. اوس د ګلایکالیسس دلته مې خبره یو ځین تر هغه چې ګلایکالیسس خو د ګلوکوز بریک ډاون دی کنه، د دې لیپټ نه څنګه انرژي جوړیږي. دا که پروټین موږ خلکو له نه څنګه انرژي جوړیږي، دا جدا پروسس دی چې تاسو سره پته چې لیپټ کله ماتیږي ریسپایریشن ته راځي هغه ته موږ وایو بیټا اکسیډیشن. هغه بیا ټاپک ته ورته خبره کوو چې کله پروټین ماتیږي هغه ته موږ ټرانس امینیشن وایو یا ډي امینیشن وایو. صحیح ده؟ دا ګلایکالیسس چې دا صرف او صرف د ګلوکوز مطلب کاربوهایډریټ مونوسکراید چې کوم دی دا هغه بریک ډاون دی. ګلایکو ګلوکوز ته ویلای سپلیټینګ هغه سي لیپټ هغه نه بچي بیا کربس سایکل ته راځي. هغه خبرې کوي ته څه وایي؟ بیٹا اکسیډیشن. هغه ته ګورې لیپولایسس دا وایي. صحیح ده؟ دا سمې ته موږ سوایو بیٹا اکسیډیشن. دا کسي دویم نمبر اوس موږ راشو موږ سره دی ګلایکالیسس. ګلایکالیسس دا ویډیو ډېر لنډی کیږي خو دا ګلایکالیسس موږ سره ګلایکومین ګلوکوز او لایسس موږ وایو سپلیټینګ. په دې کې موږ ګلوکوز لږ شان ماتو. فار ایگزامپل زه به دا مثال واخلم، دا موږ سره یو سویل دی او دا پکې دا مایټوکونډریا. دا پکې څه شی دی؟ مایټوکونډریا ډبل ممبرین باونډډ اورګانیزم دی، ډبل ممبرین. او چې دا له پته د انسایډ دی ممبرین ته موږ وایو کرسټا، انر ممبرین ته موږ څه وایو؟ کرسټا. نورې خبرې په دې باندې ډېر شي دي. دا موږ سره فولي پرمیبل دی، هر مالیکول پتلی شي په دې باندې هر یو نشي دی. دا سلیکټیولی پرمیبل دی، دې ته کرسټا وایي. او دا الکترون ټرانسپورټ چین په دې باندې کېږي چې دا تاسو ته پته. او بل په دې میټرکس کې موږ سره لینک ریاکشن کربس سایکل دا کېږي. صحیح ده چې دا تاسو پته. دا موږ سره د سایټوپلازم دی ګراوند ته موږ څه وایو؟ د خارجي سپیس ته په دې سیل کې د دې نه علاوه دې ته موږ وایو سایټوپلازم. دا یو سټپ نه دی، دا په دې سایټوپلازم کې ګلوکوز دلته کې کلا شي موجود دی. دا دومره ګلوکوز دی. دا ګلوکوز موږ ماتو، ځینې موږ دوه واړه نور مالیکول جوړو، هغې ته موږ وایو پایرویټ. ګلوکوز 6 کاربن کمپاوند دی، مطلب دا دومره غټ مالیکول دی. دا غټ مالیکول دی، دا غټ مالیکول دی که نه؟ نو مطلب غټه اونه چې ته یو پیالې چې پسې غټه اونه کېږدې او هغه پې بلې نه دا خو نه کېږي که نه. هغه به تا ټوټې کې او یوه ټوټه به تا یو کپ چې پخې هغې پس ویږدې که نه.
دای نه مونږ اول وړوکي مالیکول دا جوړ کړو او دا بیا دلته انټر شي په دې میټرکس دلته هم ګراوند دی دا خالي ځای دی د انر ممبرین نه د دې ځای نه تر دې پورې دا خالي ځای دی دا مونږ میټرکس وایو څه ورته وایو میټرکس ورته وایو صحیح ده دا د میټرکس وي د سایټوپلازم صحیح ده دا تاسو ته دا ګلوکوز ماتېږي په کوم ځای کې دا په دې ایریا کې ماتېږي ګلوکوز په سیل کې به بله شی موجود وي هغه مونږ واړه ماته چې دا بیا انټر وي بیا به هغه لیک ریاکشن کې وایو خدي ته مونږ یو بل نوم ورته وایو چې EMP pathway دا ورته څه ته وایي چې یو درې ساینسدانانو هغوی دا ډسکور کړی یو د دې E نه راځي امبن او د دې M نه راځي مایرهوب او د T نه راځي پرناس نو د دې د وجې نه دې ورته دا نوم ورکړو صحیح ده دا په دوو فیزو کې کېږي دا موږ بیا دوو لارو کې تقسیم کړو صحیح ده که نه بیا موږ په دوو لارو کې تقسیم کړو یو ته موږ وایو انویسټمنټ فیز څه ورته وایو انویسټمنټ فیز او بل ته موږ وایو پے آف فیز یا دې ته بل نوم ورکړي اکثره چې پے آف فیز آلسو نون دې ته موږ وایو اوکسیډیټیو فیز څه ورته وایو اوکسیډیټیو فیز صحیح ده که نه چې تاسو پته یې 9 10th والا اټینډ کولی شي انویسټمنټ فیز ته پریپریټري فیز هم وایي preparation of intermediate molecule چې هغه سره دی G3P هغه جوړیږي دې ته بل نوم دی preparatory phase صحیح ده preparatory نو preparation of G3P په کې انویسټمنټ ځکه خرج کیږي په KTP په کې دوه خرج کیږي انویسټ کیږي او بیا ځکه چې دا تراکې سلورټي په څنګه راکې اوس په دې سټپ کې وایي او چې راځومره خبره تاسو ته پته په دوه فیزز کې ډیوایډ کړی دي او بل دا خبره هم دا موږ سره 10 سټپ ریاکشن دی لاست سټپ کې دا کیږي لاست سټپ ریاکشن دی ګلوکوز په کې ماتېږي EMP پاتوي ولوي امډن مایرو پنا ساينټیسټو دغه په دوه فیز کې په سایټوپلازم کې کیږي مایټوکونډریا په دې ډول نشته انویسټمنټ فیز یا پریپریټری فیز یو خبره ده لاست سټپ دی کنه 15 سټپ په دې کې دي او 15 سټپ په دې کې دي اوس په وایي چې کوم سټپس دي صحیح ده نو چې تاسو ته وایي صحیح ده اوس په موږ دا سټپ وایي چې اوس څنګه دا کیږي صحیح ده نو موږ وایو چې ګلوکوز پکې ماتېږي نه ګلوکوز برابر ګلوکوز به ماتو نو ګلوکوز روماني سټپ موږ وایو چې ایته موږ وایو پریپریټری فیز پریپریشن اف G3P اوس جوړو ګلوکوز نه جوړ شي په روماني سټپ کې 10 سټپ په وایو ها نو دا روماني سټپ دا کوم سټپ روماني د ګلوکوز نه جوړ شي ګلوکوز پورا نه لیکم صحیح ده ګلوکوز 6 فاسفیټ ته نه جوړ شي څه ته نه جوړ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ ته نه جوړ شي د دې ګلوکوز 6 فاسفیټ نه پس بیا د دې یو بل آیسومر دی ته جوړ کې ته موږ وایو په دې اړیو کې خپل ځان د انزایم هم انوالو انزایم داخل حاضرونه دی د پارا میټرکس وایي فرکټوز 6 فاسفیټ ته نه جوړ شي فرکټوز 6 فاسفیټ ته نه جوړ شي دا 6 کاربن مالیکول دی دا 6 کاربن دی دا 6 کاربن دی د دې نه پس موږ سره یو بل مالیکول جوړ شي ته موږ وایو فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ دو فاسفیټ شنو بای بور سره دی بای فاسفیټ صحیح ده د دې لپاره به لټریک ویما او دوه کې چې کوم لیکچر ورکړی آی کې مې ویلې صحیح د دې پس بیا موږ سره یو دوه مالیکول دا موږ سره ایکولی سیمیټریکلی بریک ډاون شي نو موږ سره دوه مالیکول جوړ شي یو ته موږ وایو ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ ایسیټون موږ سره کیټون دی دا کیټون فنکشنل ګروپ والا راغی او بل موږ سره جوړ شي G3P ګلایسیلډیهایډ 3 فاسفیټ دې کې موږ سره الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی او دلته کې کیټون فنکشنل ګروپ دی اوس دا ولې دا دوه G3P ولې نه راځي دا موږ سره شپږ کاربن مالیکول دی دا شپږ کاربن ادام نه د دې اوس موږ سره درې کاربن والا دا موږ سره درې کاربن والا دوه مالیکول جوړ شو خو دوه فنکشنل ګروپ والا یو دا کیټون فنکشنل ګروپ والا دا ځکه چې سیمیټریکلی کلیویج کړه د دې کېږي نو د دې نه به دوه فنکشنل ګروپ والا راځي یو شان دی نه نشي راځي دا یو بل سره ریورسبل دي د دې نه واپس هم دا جوړیږي ها د دې نه واپس هم G3P جوړیږي نو موږ سره دوه G3P جوړ شي څومره دوه G3P لکه د ګلوکوز نه دا موږ سره ټول کوم یو سټپ دا موږ سره دی پریپریټری فیز دی موږ سره صحیح ده
دا موږ سره څومره سټپ شو 1 2 3 4 او یو پکې دا یو پکې 5 پنځه سټپ موږ سره پریپریټری فیز دی صحیح ده ها په دې کې راځي چې موږ دې ته انویسټمنټ پیدا مولي ځکه چې په دې کې په 1 نمبر او په 3 نمبر سټپ کې ADP انویسټ کیږي یوز کیږي او د ADP نه جوړیږي ADP پلس انورګانیک فاسفیټ دلته موږ ته جوړ شو چې تاسو دا پته چې په کم سټپ کې په پریپریټری فیز کې موږ سره ADP انویسټ کیږي نو په 1 او په 3 نمبر اکثر MCQs راغلي وو په ذوالفقار والا ټیسټ کې سزا مو والا کې چې کم یو سټپس کې موږ سره ATP ډایرکټلی انوالو نه دي نو کچره دا یو درکړي نو په دې دوه کې انوالو ده مطلب یو شی خو دا نه مطلب راغلی ATP دا ذکر پکې نه په دې کې هونیشته نه نو دا یو پکې نه صحیح ده نو په دې دوه کې دا نو دا سټپ راغلی پای کې تقریبا چې دا یو پکې راغلی دا یو پکې ټیک او په دې نورو کې ATP نه وایي صحیح ده نو په دې کې دا ATP نه ADP انویسټ ATP نه ADP جوړه شو انویسټ صحیح ده دلته ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ نه موږ سره اوس واپس G3P جوړه شو سو G3P را 2G3P دا G3P بزان ته اوس اکسیډیټیو فیز کې بل فیز کې مو د اکسیډیټیو دا بزان ته اکسیډیټیو فیز کې دا بزان ته اکسیډیټیو فیز کې نو اکسیډیټیو فیز باندې یو ګلوکوز د لپاره شو کېږي 2 پریپریټری فیز خو یو کېږي د یو ګلوکوز لپاره خو oxidative phase या पे ऑफ phase बस उम्र की गिद्वा जब G3P रागा और G3P 3 कार्बन मॉलिक्यूल है सही है ना उस दिल तवे जब यो सरिता यो बतेरा वाले मदाय तक यो बम गोरी की सही है ना G3P ना हम सरी जुड़ीगी 1,3 bis phosphoglycerate दा यो मॉलिक्यूल 1,3 bis phosphoglycerate सही है दा मॉलिक्यूल दे G3P ने जुड़ी then plus 3 phosphoglycerate करेंगे 3 phosphoglycerate दा मॉलिक्यूल जोड़ शो then plus 2 phosphoglycerate सही ना then plus यो बल मॉलिक्यूल जोड़ेंगे phosphoenol pyruvate और then अपन लास्ट के मुख्य बिया pyruvate जोड़ जमुना मकसद है उनका पर ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मात्रा से पायरुवेट सत्य मात्रा यो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इंटरमीडिएट के मुंह से 3 कार्बन दा मॉलिक्यूल सही है G3P में आवाज जोड़ को दे ऑक्सीडेटिव फेज तरह है तो हम को प्रिपरेटरी फेज वाई पर खुद दे गए वाले तो मुंह सवाई ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज पे ऑफ जगह जो उसमें 2 ATP रह गई सही ना कहना G3P दो तब दो पीरी की तो कहीं G3P बदलता के बल बदलता के दा टूल स्टेप कई सही ना 2 ATP تغشيري په 1 او په 3 نمبر سټپ کې چې تاسو ته راځي 1 او 3 کې موږ سره ATP انویسټډ ATP انویسټ د دې 1,3 بیس فاسفوګلایسریټ جوړ شو بیا ته 3 فاسفوګلایسریټ بیا 2 فاسفوګلایسریټ بیا فاسفوینول پایرویټ او بیا پایرویټ یو 3 کاربن خو پایرویټ په څو جوړیږي 2 ځکه یو به د دې ځای نه راشي او بل به د دې ځای نه راشي نو د یو ګلوکوز د لپاره به پریپریټری فیز هغه بار کوم دا راشي یو پرې کېږي او اکسیډیټیو فیز ته شو اوس دلته کې ATP جوړیږي په 7 او په 10 نمبر دا په 5 شو دا 6 دا 7 8 9 10 سټپ ریاکشن ویلی نو 10 سټپ ریاکشن شو په 7 او په 10 نمبر باندې ATP جوړیږي ATP پروډکټ کوم سټپ کېږي دلته کې موږ سره ATP جوړیږي ATP جوړ شو بل موږ سره په دلته کې ATP جوړیږي ATP په سو جوړیږي اوس نو چې یو پر اکسیډیټیو فیز شي سو ATP جوړیږي 2 اصل کې خو بکی 2 پیدا کړو نو 2 دلته کې جوړه شو 2 دلته کې جوړه شو په ګلایکولالیسس کې ATP څومره جوړیږي 4 مالته دا وایي خدا دوه واپس دلته کې وشي نو وایي چې نت ATP پروډکشن موږ سره مطلب موږ ته حاجی څومره په ګلایکولالیسس کې څومره سره دوه ځکه دوه خبرې د یوز کېږي په منو ترټ کې او جوړیږي څومره سلو صحیح چې تاسو ته پته پایرویټ یا پایرویک ایسډ کې وشي این الیکشن ډیفرنس پکې شته لکه دا بل دا د ATP پروډکشن دوه قسمه باندې څومره باندې دوه یو ته موږ اکسیډیټیو فاسفوریلیشن بل ته موږ سبستریټ لیول فاسفوریلیشن دلته کې چې راکم ATP جوړ شوی د یو اورګانیک مالیکول نه بل اورګانیک مالیکول جوړېدو په منځ کې ATP جوړ شي دا موږ څه وایو سبستریټ دا یو سبستریټ د سبستریټ په لیول باندې فاسفوریلیشن کیږي
एडिशन अफ फॉस्फेट त موږ سوا یا ATP پروډکټ په زیاتره فاسفورایلیشن دی او چې کوم په سبسټریټ په لیول کې دا یو سبسټریټ دی دا یو سبسټریټ د دې په لیول چې کوم ATP جوړه شو د دې نه فاسفیټ لاړو او ADP سره یو شي ADP به موجود وي الریډي ADP سره ADP موجود و د دې نه فاسفیټ لاړو د سره اډ شو دې ته موږ وایو سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن او بل ته موږ وایو اکسیډیټیو فاسفورایلیشن دا په الکترون ترانسپورت چین کې کیږي هغه وایو په دې کې څومره ATP جوړیږي د پلاس په چې کله ATP پروډکشن وایو په دې ویډیو کې نه شوم یو کلیپ شام نو بیا جوړوم هغه بیا تاسو وګورئ چې ATP کیلکولیشن نو ته صحیح نو دا موږ سره وو ګلایکالیسس او دا پایرویټ موږ یو په سو پایرویټ راو 2 پایرویټ او تاسو را دومره سټپ نو کو په 1 او په 3 کې سوري دا په 6 نمبر سټپ کې موږ سره NADPH جوړیږي ښه NADPH دا موږ سره د انرژي یو فارم دی خو په دې کې په ډېر مقدار سره انرژي پرته دی ATP عمر دی ATP ټول سمالس فارم په دې کې د درو ATP عمر انرژي پرته دی او دا بیا موږ یو جوسر ته ورته چې الکترون ترانسپورت چین دی هغه به ATP جوړوي دا بلاس کې وایي خو په 6 نمبر سټپ کې NADPH هم جوړ شو په 7 او په 10 کې موږ سره ATP جوړ شو په 1 او په 3 کې موږ سره ATP جوړ شو دا موږ سره وو ګلایکالیسس صحیح ده fill glass daily by G3P already used by 3pg and 2pg and play ping pong دا یو ټریک دی لپاره ما اردو لیکچر کې ویلي بل د دې د سټپس جدا جدا نه وي او هغه لپاره موږ ټریک وایو د پیپسي ورته وایي د پی ناراضي فاسفورایلیشن او د آی ناراضي آیسومرایزیشن او د پی نه بیا فاسفورایلیشن راځي او د دې ناراضي سپلیټینګ او د آی ناراضي آیسومرایزیشن واپس د 1 نمبر سټپ ته موږ سوایو فاسفورایلیشن دلته شوی دی ATP ضایع شوی ده ATP انویس شوی ده دویم نمبر ته موږ سوایو آیسومرایزیشن د دې لپاره ټریک دی د پریپریټری فیز لپاره هغه سټپس چې کوم ټریک دی پیپسي او تھرڈ نمبر سٹپ دې سټپ ته موږ سره بیا فاسفورایلیشن شوی دی ځکه ATP پکې دا شوی دی بیا سپلیټینګ پکې دا سپلیټینګ شوی دی کله دی شوی نو دا موږ سره څلورم نمبر سټپ په 5 کې موږ سره بیا آیسومرز جوړیږي دی بل دې ته موږ دا نو فاسفورایلیشن آیسومرایزیشن فاسفورایلیشن سپلیټینګ او دینو نو تاسو وایي د دې لپاره موږ ټریک جوړ کړی چې پاکستان فارمیشن industry by America ما خپل ځان لپاره دا ټریک وکړم دا ټریک د دې سټپس لپاره اولنی کې فاسفورایلیشن کې بلکې فارمیشن اف ATP کې کله کې 7 نمبر کې 6 نمبر کې فاسفورایلیشن کې بلکې F نصر راځي فارمیشن اف ATP فارمیشن په 7 نمبر کې دا کېږي 8 نمبر کې آیسومرایزیشن کې صحیح ده derived from America دا پکې رانه پاتې شو صحیح نه انسان غلطي کیږي derived from America نو د دې نه فاسفورایلیشن راځي د F نه فارمیشن اف ATP راځي د I نه آیسومرایزیشن وشو او د D نه دلته کې سره راځي ډیهایډریشن واټر ریموول نو دا په کوم سټپ باندې کیږي په 9 نمبر او په 10 کې واپس ATP جوړیږي نو derived from F راغلی کنه from America نو فارمیشن اف ATP کی دا لري سټپس نمونه چې دا ټریک دی صحیح ده کنه موږ سره ATP سره جوړ شو ولته کې یو NADH جوړ شو A1 NADH هغه ما تاسو ته وې هغه کوم سټپ کې شپږم نمبر سټپ کې موږ سره ATP نت دی موږ سره څومره شو ATP چې تاسو ته یا دا 4 جوړ شي خو دوی وش دغه نه پس موږ سره ازو لینک ریاکشن صحیح ده لینک ریاکشن دا اوس MCQs دي دا لیکشن باندې اصول کړی چې پایرویټ undergo different pathways depending upon پایرویټ په اوس جی لکه موږ سره دا ګلایکالیسس دا سټپ چې دی په ایروبیک په انروبیک دواړو کې کامن دی په دواړو کې کیږي په نور کې بیا لار وته بدل شي نو دا موږ سره په باندې ډیپند کوي نو اویلیبিলিټي اف اکسیجن یا ایروبیک انروبیک خو دا کامن شو نو اکسیجن ته ملو شو کومه لار اختیاري ایروبیک اکسیجن ملو نو شو انروبیک نو په دې باندې کئی کایند اف اورګانیزم ماته اصلي بیکټیریا ییست وغیرہ یا هایرو
plants वगैरह बड़े बारे में डिपेंड किए बड़े के कम्यूटिक थे बहुत एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस दाम सर कम्यूनिटी दाम सर मेटाबॉलिक के स्टार्ट हुई pyruvates are produced in dash that on kulipa munga viri cytoplasm padvo किस्म के दे ब्या यो साइटोसोल दे और साइटोजेल दे सही ना नो पायरुवेट पकम दे की जुड़ी गया है पर साइटोसोल की के पर साइटोजेल की नाम सर पे डायग्राम के मेंशन दे पा ना के फिडल बोर्ड के नाम सर पर साइटोसोल की जुड़ी सही है ये ऑप्शन जल्दी की थी बल मुंग सर दी लिंक रिएक्शन और दी तम आई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट लिंक रिएक्शन और दसक हुई चिता मुंग सर द माइटोकॉन्ड्रिया और द साइटोप्लाज्म खबरियों पर सर लिंक कई पायरुवेट पोस्टर थी मैट्रिक्स ऑफ या ग्राउंड ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना ना कदा मुंग सर दामा जोड़ कर दा माइटोकॉन्ड्रिया गदना इनर मेम्ब्रेन है अह फोल्डेड और द फोल्डेड बोले फोल्डेड सकरी ची सरफेस एरिया डेर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डिरशी जो मुंग सर एनर्जी पर डेर मिकदार से जुड़ी सही है करके लाता सो पति दार मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रे दार साइटोप्लाज्म जे ने पर साइटोप्लाज्म की नाम दे साइटोसोल दा मुंग सर जोड़ से पायरुवेट ते बहुत सर एंटरशी खो पयो रहा पाने पर एंटर की रे पर जुदा यो गेट थी सही है कनारे दिला पर जुदा खपल गेट दे तुम से वायु पायरुवेट ट्रांसलोकेस और दे बदल तक यो द्रिस टिप रिएक्शन कई अभी तुम गायो लिंक रिएक्शन द माइटोकॉन्ड्रिया और द साइटोप्लाज्म खबरियों बल सारा लिंक कई नदी तुम का सब लिंक रिएक्शन या द पायरुवेट ऑक्सीडेशन सही है तो दा को पयो खास तगमा राजी और पदी की ब्यादरी एंजाइम्स में इन्वॉल्व थी मॉलिक्यूल दी और 5% कोफैक्टर दी चाहिए तुम गाओ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पायरुवेट में से यो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दी दाजका और दे पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बांध राजी पायरुवेट चार्ज मॉलिक्यूल दी दे पयो गेट स्पेसिफिक गेट बांध राजी तुम गाओ पायरुवेट ट्रांसलोकेज सही देखा ना कल माइटोकॉन्ड्रिया तरह जी पर साइटोसोल की जोड़ से मेरे मुंह बदला एमसीक्यूज की हुई और पति माने बराजी पसवराजी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दी बद्रेस की रिएक्शन कई पर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की चली बिया साइकिल की और एटीपी जोड़ की एकदम से और इदा हां नास्टिको नेलिकम दा पद्रियोस्टो की मंगलिकली दाजी चियावल तमंगावायो डी कार्बोक्सिलेशन डी मीन रिमूवल डी से तो रिमूवल केमिस्ट्री के तासो ऑर्गेनिक की और कार्बोक्सी कार्बन डाइऑक्साइड तो द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल पर क्या बोली दा दिस केमी दा फार्मूला दा पायरुवेट था सही है द पायरुवेट दा मुसा देखने दा मुसा 3 कार्बन दे गन मंगविलु ग्लूकोज 6 कार्बन दे पायरुवेट 3 कार्बन दे 3 कार्बन दे सही है मंगर दिने दा फार्मूला दा CO2 नो दो ऑक्सीजन यो कार्बन रिमूव को नो दे वलन से तुम सा डी कार्बोक्सिलेशन सही है दिने बस मुसर दा मॉलिक्यूल दा देखे मोस मंगर डी या ऑक्सीडेशन पे की देखे या तो मंगा वायु डी हाइड्रोजनेशन दिने बता हाइड्रोजन रिमूव को सबते को हाइड्रोजन बते ना रिमूव को जो हाइड्रोजन रिमूव शी नमून से ये मॉलिक्यूल वजूदी ए एनएडी व ऑलरेडी मौजूद एनएडी प्लस मौजूद थी और इधर एनर्जी और घट शक्ल वजूदी की जमाता से में मौजूद सर दौरा क्योंकि एटीपी इतने जोड़े हाँ NADPH दे नहीं जोड़े और दा हाइड्रोजन द चढ़ता ना जिस हाइड्रोजनेट से दा मॉलिक्यूल इतने जुड़े सही है और एनएडी ऑलरेडी मौजूद दा हाइड्रोजन दे तराशी दे तम ऑक्सीडेशन वायु और या होता डिहाइड्रोजनेशन वायु सही है जरा दोस्तों बया द दिन पस मुसरा बबल स्ट्रिप के राजी जो कोएंजाइम एडिशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए दी चलेगी सिटी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए द कोएंजाइम चले दास शीरे द ए न समराद दे नो कोएंजाइम तासो प एंजाइम चैप्टर की वीडियो मुंगा में इंशाल्लाह के लेक्चर और को जो कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड विटामिन्स दाल तक दे यो विटामिन नावली चाला दे विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड of Mortalica, also known as pentothenic acid. That again derived surely or the N amount the adenosine. So adenosine. So here चला भी आकर second the endorsine. The molecule उसमें वाला दिन 2 carbon molecule जो को 1 2. नमून सरा सुमने एनर्जी जो है शमाल दिन करी एनर्जी प्रोडक्शन. अधी के मुंग सरा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव शो बल मुंग सरा इससे पॉसिबल यो NADH जोड़ शो यो NADH. खुद यो ग्लूकोज दबारा को बाद दो लिंक रिएक्शन है की करना आगा संगा पायरुवेट खुदा यो दिखा ना मुंगा सो पायरुवेट दो पे रिची दाउ सुनो को तो NADH पे जुड़ी तो मुंग सरवा दो बार यो ग्लूकोज दबारा जुड़ी यो ग्लूकोज दबारा लिंक रिएक्शन सुमरा की विद्वा और सुमने ने बड़ा 2 NADPH पर हाजिर
بیا دا شکل ای ټي پی انرژي ده باندې کې صحیح ده اس ریاکشن او دا ټول دی کوي صحیح ده دا اوس کې بل دینه بس موږ سره د کریپ سایکل لینک ریاکشن بدل دی وخت پورې څه کوېشن وی تاسو کمنټ سیکشن کې کولی بیا دې موږ سره کریپ سایکل دا پکې ټول دا دی صحیح ده موږ خو تر اوسه پورې چې موږ اوس جوړ کو اسیټایل کوانزایم 2 کاربن مالیکول موږ جوړ او انرژي چې کومه جوړه شوې وه خو تاسو ته پته کریپ سایکل ولې وایي سایکل وایي ریپیټیشن اف ایونت ته بار بار کېدو ته یا د کوم مالیکول نه چې یو دغه سټارټ شي هغې ته واپس راتلل د دې نه موږ کریپ سایکل سټارټ کوو او دې ته به واپس راځو دې ته څه وایي سایکل کریپ ولې ځکه وایي چې سر هینس کریپ یو ساینټسټ و هغه دا ډسکور کړی دی لیدلو او دا کوم ځای کې کېږي میټرکس اف د مایټوکونډریا کې کېږي چې دا پروټون ځان سره لیکلې ته بل نوم وکړو د دې نوم ټي سی اے سایکل ټرای کاربوکسیلیک ایسډ سایکل یا دې ته موږ بل نوم وایو سیټریک ایسډ سایکل سیټریک ایسډ سایکل لیدو خاص سیټریک ایسډ سایکل ولا ځکه وي چې لومړنی کمپاوند جوړ شي پای کې سیټریک ایسډ ټرای کاربوکسیلیک ایسډ ځکه وي لومړنی کمپاوند چې دلته جوړ شي پای کې به درې کاربوکسیلیک ایسډ فنکشن ګروپ دی نه دا څه لري دا ولې نه دا کریپ سایکل کریپ کومه ته وي چې هینس کریپ یو ساینټسټ هغه دا لیدو میټرکس اف دی مایټوکونډریا کې اوس دا موږ سره اسیټایل کوانزایم خو خامخا راځي دا موږ سره الریډي یو کمپاوند جوړ شوي هغې ته موږ وایو اوکزیلو اسیټیټ ورته موږ وایو دا به الریډي پر یو سایکل کې جوړ شوي اوس دا موږ د بل سایکل خبره به کوو دلته کې موږ سره دې ته راشي د لینک ریاکشن نه اسیټایل کوانزایم ا څه به راشي اسیټایل کوانزایم ا به راشي او د اوکزیلو اسیټیټ چې یو څلور کاربن کمپاوند مالیکول دی او دا موږ سره 2 کاربن دی که نه 2 کاربن مالیکول به د څلورو کاربن سره یو ځای شي نو یو دغه به جوړ کړي مالیکول چې ته موږ وایو سیټریټ او چې دا هم درته ویمه چې ګلایکالیسس 10 سټپ ریاکشن او ريبوټ بیکري دا 9 سټپ ریاکشن دی 9 سټپ ریاکشن دی سیټریټ یو مالیکول جوړ شو دې ته سیټریک ایسډ هم وایي نو سیټریک ایسډ سایکل ولې ځکه وایي صحیح ده او ټي سی اے سایکل دې ته موږ داسې وایو سټوډنټ راته وي سر وي طلحه کوچنګ اکیډمي سر طلحه کوچنګ اکیډمي نه دا دې ته نه وایي دا ټرای کاربوکسیلیک ایسډ باندې کې کاربوکسیلیک ایسډ فنکشنل ګروپ دی ها نو 4 کاربن 2 کاربن ته راځي چې دا څومره کاربن مالیکول دي 6 کاربن مالیکول فیډل بورډ باندې نه پس یو بل مالیکول دی آیسولیټ کړي دې لیکلي دې جوړیږي سیس اکونیټیټس سیس اکونیټیټ د دې جوړیږي ګر دې نه آیسو سیټریټ جوړیږي آیسو سیټریټ ته نه جوړ کړي او د دې نه پس دې جوړ کړي الفا کیټو ګلوټاریټ دا یو مالیکول دی جوړ کړي صحیح ده د دې نه پس جوړ کړي سکسینایل کو انزایم دی سکسینایل کو انزایم دی د دې نه پس بل مالیکول جوړ کړي ته ویلي سکسینیټ او د دې نه پس بل مالیکول جوړ کړي چې ته موږ وایو فیومریټ د فیومریټ نه پس میلیټ جوړ کړي سو میلیټ او د میلیټ نه واپس اوکزیلو اسیټیټ جوړ کړي چې هغه بیا بل کریپ سایکل کوي موږ سو اسیټایل کوانزایم جوړ کړو دوه دا سایکل به د یو ګلوکوز د لپاره څومره بیریږي دی باندې بیا به خیال دې پوه شي اوکزیلو بیا موږ د یو سایکل خبره اوس کوو اوکزیلو اسیټیټ څلور کاربن مالیکول اسیټایل کوانزایم دوه کاربن سره یو ځای شي شپږ کاربن دی جوړ کړو دام 6 کاربن دی دام 6 کاربن دا یو بل سره آیسومر دی دام سره شي 5 کاربن مالیکول او دام سره بیا شي 4 کاربن مالیکول او هغه ځکه چې د دې نه کله دا جوړیږي نو کاربن ډای اکساید اوسي باروزي دلته نه د دې نه چې بیا دا جوړیږي دلته کاربن ډای اکساید واپس اوسي چې نه بل مقدار جوړیږي دا تاسو پته بیا د 4 کاربن دام 4 کاربن دام 4 کاربن دام 4 کاربن او دام 4 کاربن واپس اخته کاربن موږ ته پکاره چې څلور کاربن مالیکول جوړ کو د شپږ کاربن واخته جوړ کو صحیح اوس دې کې د انرژي پروډکشن خبره ما دا لیکلې ده چې دا تاسو ته پته چې په دې کې موږ سره جوړیږي دا هم د یو ګلوکوز خبره کړو خو زه د یو سایکل خبره کوم موږ سره په 4 او په 5 6 کې موږ سره NAD پی جوړیږي سره NADH جوړیږي NADH په یو دلته کې جوړیږي NADH او یو بدل ته کې جوړیږي ډایرکټ دلته کې NADH یو دلته کې 4 5 او 7 نمبر سټیپ 4 5 سوري 9 نمبر دلته کې NADH نو په تاسو دا پته چې NADH په کوم نو 4 5 او 9 نمبر سټیپ کې موږ سره NADH جوړ شو دا انرژي اورټ فورم بل دا ډېر پیراغلي چې FADH2 په کوم دو سبسټریټ په دغه کې جوړیږي مینس د سکسینیټ چې فیومریټ جوړیږي دلته کې موږ سره راځي FADH2 دا یو مالیکول جوړیږي په دې کې 2 ATP نه
ATP موږ سره چې کله د سکسینال کوانزایم ان سکسینیټ جوړیږي دلته کې موږ سره اصل کې جوړیږي GTP دا د ATP په شان یو بل مالیکول دی خو چې کوم سیل ته ډېر ATP پکاري یا ډایرکټ ولا پکاري لکه مسل سیل پای کې ډایرکټ ATP جوړیږي خو چې کوم ته لږ سات پکاري یا داسې دغه ګوانوسین ټرای فاسفیټ د ATP په شان بالکل مالیکول دی خو باندې کې ATP د دې نه واپس پای کې ATP جوړیږي لکه څه به وګورم چې مسل سیل کې ډایرکټ دلته کې ATP جوړیږي خو په نیورون کې شو دغه نور چې کوم سیلز دي هیپاټوسایټ دي پای کې موږ GDP جوړیږي د دې نه بیا وروسته کې چېرته ATP جوړیږي دوه یو مالیکول دی چې تاسو په FADH2 7 نمبر سټپ کې جوړ شو ATP په شپږم نمبر سټپ کې جوړ شو چې تاسو خامخا پته ها دا دې لیکلي مې یو سایکل ګورم موږ جوړ کړو دوه اسیټایل کوانزایم زه به ولیکم اسیټایل کوانزایم به زه داسې ولیکم دوه جوړ کړو په اسیټایل کوانزایم او د چا نه د یو ګلوکوز لپاره مو دوه کاربن والا دوه جوړ کړو دا به ځان ته د یو ګلوکوز لپاره دا خبره شوه د فار 1 ګلوکوز او دا به ځان ته نو چې درې په یو کې جوړ شو درې نډیټ نو د یو ګلوکوز لپاره هو درې په دې کې نډیټ جوړ شو درې په دې کې دا د یو ګلوکوز لپاره د یو ګلوکوز لپاره څومره نډیټ جوړ شي شته مالیکول شته او یو FADH2 چې یو پیرو شي هغه د یو ګلوکوز لپاره په دولی کرب سایکل کېږي نو څومره FADH2 جوړ شي دوه یو ATP د یو لپاره نو د دوه لپاره په دوه ATP شي او د یو ګلوکوز لپاره کاربن ډای اکساید سلور دي څومره سلور دې کې دا غلط شوی دی دا چې راته تاسو خبره چې کله یو پیر وشي نو د یو ګلوکوز لپاره خو یو پیر نه کیږي کنه دوه پیرې به کې یو پیر وشي دوه کاربن ډای اکساید وشي د یو ګلوکوز لپاره چې دوه شي نو سلور کاربن ډای اکساید به دوه ATP جوړیږي دا د ATP کیلکولیشن صحیح ده اسیټایل کوانزایم دوه جوړ شي دا پوره خبره دی دا او چې سټیپز هغه تاسو په دې اکثر دا راځي چې FADH2 په کوم سټیپ کې جوړیږي نو کله چې سکسینیټ نه فیومریټ جوړیږي او چې دا دوه دریا دي 4 او 5 نمبر د دې لپاره یو ټریک ما لیکلی او اردو لیکچر کې وکړم چې د دې لپاره دی کین دا یو بل نو دا چې تر موږ نه وایو مردان ټیکسټ بوک کې تقریبا نشته کین آی keep selling sugar for money officers can I keep selling sugar for money officers دا یو ټریک Ilmum sera the MCQ cycle is best described as the terms of catabolic empibolic anabolic and terms of the empibolic process our process chepaitum catabolic being metabolic being lasanga and the move away the molecule shows the juice like a citrate the molecule the citrate we further more biosynthesis the citrate we move the lipids yatra او کیا سره د 69 او 68 په ودې موږ سره امینو اسیډز اسپارټیټ یو امینو اسید دی هغه د دې نه جوړیږي نو تاسو په دې کې نه مالیکول دره ماتیږي او پکې بیا د دې وروسته کې بایوسینتھیسس کوي د دې نه تاسو پروسس ته بیا موږ سوایو تاسو پروسس ته موږ وایو امپیبولیک پاتوی صحیح ده نو څومره کاربن ډای اکساید د یو ګلوکوز باندې موجود عمر راته یو دا کرب سایکل په یو ګلوکوز لپاره دوه پیری کیږي او په یو کې موږ سره دوه کاربن ډای اکساید وځي کنه دوه پیری شي بیا سلور شي دا 4 صحیح ده کنه FADH2 are produced in which step کم step کې نو موږ تاسو ته معلومه چې راځي راځي د سکسینیټ نه چې فیومریټ جوړیږي د یو ګلوکوز لپاره وسوره کرب سایکل کېږي دوه کرب سایکل به کېږي لینک ریاکشن باره کې کومه خبره ټیک ده نو دا په سایټوپلازم کې کېږي انروبیک دی په سایټوپلازم کې نه کېږي دا موږ سره میټرکس کې کېږي او ایروبیک دی ایروبیک کې کېږي ایروبیک ریسپایریشن کې لینک ریاکشن کېږي ما تاسو ته وایي په دغه کې پروکریاټک کې خو به اینا اول سره مایټوکونډریا نه دا باندې ایروبیک ریسپایریشن کې صرف کېږي ایروبیک ریسپایریشن کې صرف او صرف یو کامن سټپ دی چې هغه دی ګلایکالیسس او لینک ریاکشن په کې کېږي نو موږ سره دلته کوم یو اپشن ټیک دی په دې کې موږ سره دی چې بي اپشن میټرکس دا نو ټول اکسیجن ډایرکټلی صرف او صرف چې دا مل پتی دا الکترون ټرانسپورټ چین ته پکار دی کرب سایکل ته ګلایکالیسس ته او لینک ریاکشن ته اکسیجن ډایرکټلی باندې پکار occur in cytosol not cytoplasm only in the para b option टिक कलम जिम सी यूज गोरे द सलो ऑप्शन पे गोरे डाउलिनेटिक सही ना हां तो बस मुझे सर ये 7 नंबर स्टेप सॉरी 7 नंबर ना खुदा 7 नंबर मुझे सर स्लाइड दिनवाने दी पूरा खबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मु खुदा दोम रार से जोड़ को उस पर खबर है तराश FADH2 लोगों को चिपाई के माता स्तवित दो ATP एनर्जी का घटवाने दूंगे
NADH2 کې د 3 ATP انرژي د موږ بلا شي جوړه کا یو ځای مو دوه مو FADH2 جوړ کو شپږ مو NADH یو ځای جوړ کو په لینک ریاکشن کې مو دوه NADH جوړ کړو دغه څه دوه NADH موږ چې دینو په ګلایکالیسس کې جوړ کړو نو دا ټول د دې نه مو ATP جوړو غواړي کنه غټ مالیکول هم ته ډایرکټ اویلیبل نه دي ATP به جوړو هغه د موږ په الکترون ترانسپورت چین باندې جوړو صحیح ده دا تاسو په دې مثال داسې دی کنه داسې دی دا موږ سره دی دا به زواله ما یو سیل دی دا سایټوپلازم دی دا د مایټوکونډریا دی ته وایي کرسټا دی ان دې ممبرین ته وایي کرسټا دا تاسو په دې باندې موږ داسې ډایګرام کې جوړو چې دا پکې الکترون ترانسپورت چین نه څه دا پروتین کمپلیکس دی دا څه شي دی پروتین کمپلیکس دی صحیح دی چې تاسو په دې موږ دلته کې سیټا FADH2 ورڅخه بل د میټرکس کلیو شي د پروتین کمپلیکس استرازي د جوسر کار کې د جنب یاسي جوړي ATP جوړي یا پروتین کمپلیکس لیکلي نو سیریز اف پروتین کمپلیکسز present on the crest of mitochondria is known as electron transport chain یا electron transport system موي mitochondrial transport system یا chain مولوي خان د درې نمونه فیډرل بورډ راغشتي او د تاسو په دې electron transport system یا chain اوس دا څومره کېدی شي دا یو کېدی شي نه دا سم ډېرې داسې ها د دې د وجې نه دا کرسټا خو داسې فولډډ ده د دې لپاره چې دا ځای ډېر زیات دې ته میلو شي چې ډېر زیات پروټین کمپلیکس دي چې ډېرې ATP جوړ شي او دلته کې د دم کله چې دا پوینټ راوړل کې پاتې شي چې کله په یوکریاټک کې ریسپایریشن وشي ایروبیک هغه څومره ATP جوړي نو په یوکریاټک کې پوینټونه خو داسې ډېر ځای دي موږ سره جوړېږي 36 ATP او په پروکریاټک کې موږ سره جوړېږي 38 ATP صحیح ده کنه دا ولې د راځولې دا یو کلیپ باندې کې به ومنو اوس بیا دې دا پروتین کمپلیکس موږ سره سیلو پنځه سمه او دا سلو زیات تر الکترون ترانسپورت چین کې دا یو بیا موږ سره دی اوکسیډیټیو فاسفورایلیشن دی هیلپ کوي په دې سټپ کې چې کوم ATP جوړیږي هغه ته نوم ورکړي اوکسیډیټیو فاسفورایلیشن ورته موږ وایو او هغه نورو کې چې کوم ATP ډایرکټلی جوړ شي ته وایي سبستریټ لیول فاسفورایلیشن دا وایو دې باندې کې باندې انجینیر یو څه وایي پروتین کمپلیکس څومره دي سلور خو زیاته پنځم نمبر په دې کې نوال دي دا ډایګرام ورسې وایو لومړی دا وایو NADH کمپلیکس فیډرل بورډ دې ته بل نوم ورکړي NADHQ dehydrogenase complex NADHQ reductase complex دا نو reductase complex دا نو یو ورکړي ها چې دا نوم دلې یاد دا بیا فرد د سلوشن نه جوړ دی او دې نه پسوال سکسینیټ dehydrogenase دویم ته نوم ورکړي یا دې ته FADH dehydrogenase complex هم ولوي ښا FADH dehydrogenase complex یا هغه ورسره لیکلي چې کوانزایم کیو ولوي یا یونیکونو صحیح ده کنه ښا نو دې ته دا د نمونه ورکړي سایټوکروم ریډکټیز دریم نمبر دی چې هغه کې راځي سایټوکروم B او سایټوکروم C1 بیا هغه نه پس موږ سره دی څلورم نمبر سایټوکروم اوکسیډیز AA3 پای کې دی ها AA3 اوکسیډیز دی او دا ریډکټیز کې راځي دریم نمبر ته ATP سنتیز وي چې دې ته بل نوم ورکړي دا د نمونه ډېر امپورټنټ دی یو ته موږ وایو اوکسیسون یا دې ته سټاک پارټیکلز وي صحیح ده دا په ډایګرام کې وایي صحیح ده دا ټول دومره electron transport chain دا دی دې نه پس موږ سره دی دا پاتویز دي دغه کې دایک به تاسو ته وایي دا پاتویز دي موږ خو وایي چې دا پروتین کمپلیکسز دي په دې کې 4 دي لومبني کمپلیکس یا دویم کمپلیکس دا د دې مثال والے د جوړسلو چې ته موږ NADH او FADH ورته لومبني کمپلیکس ته موږ NADH ورته دویم نمبر جوړسر ته موږ ورته بیا خپل لار کوي NADH چې موږ کله لومبني جوړسر ته ورواچو کمپلیکس 1 ته پای کې موږ سره دوه شي ځان نور د دې نه جوړ دي فلېوین مونونیوکلیوټاید کمپلیکس فلېوین مونونیوکلیوټاید آیرن سلفیټ د دې نه جوړ دي بل موږ سره موبایل الکترون کیریئر د دې نه الکترون بیا د بل کمپلیکس ته ورکیږي 2 نمبر د FADH2 د پاره دی د دې نه په NADH کې با 2 نمبر کمپلیکس نه صحیح چې تاسو پته 1/3/4 3/4 په دوانو کې کامن دي خو دې 1 کې وای NADH ورچو او په 2 کې وای FADH2 ورچو د دې نه الکترون د بل کمپلیکس 3 ته سوکړوي نو دا موږ سره دی دا چې تاسو پته
यूबिक्विनोन वाला यूबिक्विनोन था कोएंजाइम क्यों हुई सही में चलाता उसको पता है यूबिक्विनोन दाम कर सकता कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन बदलता ना बदलता होगी दे सर जी बल मुक्सर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सी सदी साइटोक्रोम सी मुक्सर इलेक्ट्रॉन द कॉम्प्लेक्स 3 ला चरतर होगी ए3 था च आगे रायोजेशन से जोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कॉम्प्लेक्स 4 अक्सर दा पाथवे राशि च संग भाई नो दा से राशि दालो बगैर राशि को राशि च ए ना दा मुक्सर दे ए साइटोक्रोम C1 सूरी दा C1 ने आदत के राशि में होती राशि कंफ्यूज हो दा मुक्सर दे C1 सदी साइटोक्रोम C1 दा ए ना मुक्सर चरतर राशि दा ए ना मुक्सर ए ना सूरी दा मुक्सर दे च C1 na Cita او داغه نه پس A هغه نه پس موږ سره دی A3 صحیح ده دلته موږ سره سایټوکروم B باندې نه مخکې دا دی سایټوکروم B نو B نه پس په چرته دی C1 ته بیا C ته بیا A بیا A3 ته دا پاتوي اکثر راشي صحیح ده خو چې تاسو دا پدې چې کمپلیکس 1 3 4 9 ADH لپاره دی نو سره FADH2 به 2 ته راځي بیا موبایل الکترون کیریئر پکې څوک دی یوبیکوینون और 3 ने 4 थे इलेक्ट्रॉन में वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर पर कसो के साइटोक्रोम सी जरा था सपति दा टोल दे जोड़ते दा अक्सर दे हवाले से उमराज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चावलारे जोड़ पड़े सही है मामूंगा दा इनडीएच जानतला इनडीएच2 जानतला उस लास्ट नंबर की मुझसे दे अगर दे डायग्राम जिदा दासी हवाले से सी दा वाला भी जोड़ पड़े د NADH2 به دا لار استعمالي دا ما جوړ لیکلي چې دا موږ سره د انټر ممبرین سپیس دا او دا موږ سره د میټرکس دا د FADH2 لمنس کې دا کې خرا دا ډایګرام دا انټر ممبرین سپیس ته دا میټرکس میټرکس کو کې انټر ممبرین سپیس هغه سپیس چې دوه دا ډایګرام شو دا سیل دی سوري دا مایټوکونډریا دا سره مایټوکونډریا دا پکې دا کرسټا انر ممبرین د دې ممبرین او د دې ممبرین ترمنځ چې کوم خالي ځای دی ته موږ وایو انټر ممبرین سپیس او دې ګراوند ته موږ سموي دیتا دا راټول څه دي تا دې ته موږ وایو میټرکس د دې نو الکترون بهر ځي دلته راځي موږ اوس دا وایو او دا څه بیا ور دې دن راځي نو ټي بي جوړیږي د NADH نو FADH2 نو موږ وایو 1 3 او 4 دا NADH لپاره د دې نه چې الکترون ځي نو یوبیکوینون ته ورکړي دې دلته او د سایټوکروم C ته ورکړي او C بیا دې ته ورکړي دغه څه د موږ سره بیا د ATP سنتیز نه بار نه هایدروجن یا پروټون راځي او موږ سره ATP جوړیږي ادای بیا جزا کمپلیکس ما اردو او کی بي ویډیو کې هغه بیا تاسو دې د بارو موږ څه ویډیو ډیر لندې شو خو چې تاسو را پته کله چې NADH په خودل ته الکترون ورکړي کنه NADH په دلته کې الکترون ورکړي NADH په صحیح ولیکو اوس مولا شنو کار کوي NADH په دلته کې الکترون ورکړي وي دا 1 نمبر دا چې چلو کې دا د الکترون انټر ممبرین سپیس ته پوش کی سومه الکترون سلور دا بیا دلته ورکی انرژي 3 ته راوړي 3 سومه هایدروجن پوش کی 4 د الکترون دلته ورکی 4 تراشي 4 سومه دی هم 4 کوي خو دی ول 2 بار د پوش کړی ځکه چې 2 هایدروجن د اکسیجن سره یوزیشن واټر جوړ کړي دا بیا دلته کې چې وی کله د ATP سنتیز د دوه دغه نه جوړ کړي سره د دوه نه یو تم د تم سٹاک اوکسیسوم یا سٹاک پارټیکلز هم وایي او دا دوه دغه نه جوړ دي جیت کی په شان څه کړی دی F0 په دې ممبرین کې ورفکس شوی دی او د جیت کی دا شکل چې دا F1 دا بار چې کله وې د تر هایدروجن دا ریشو سیوا شي کنه دې سایډ ته دی F0 سایډ نو ATP دې طرف ته جوړیږي صحیح ده نو د ATP سنتیز د سره جوړ دی د F0 د F1 پارټیکلز نه جوړ دی چې کله دې سایډ ته پروټون کنسنټریشن ډیر زیات چې پروټون ګریډینګ شي ته کوم سره سره جوړیږي ATP د NADH نه سره جوړیږي 3 ATP جوړیږي او د میکانیزم باندې د یو ATP جوړېدو لپاره سلور هایدروجن انرژي پکار ده څومره او د څومره بار مشکلي 4 4 2 دا موږ سره دی 10 هایدروجن د بار مشکلي نو 4 دی او د بار پکار ده 4 او 4 8 2 نو دې موږ سره جوړي څومره یو ATP دا شو یو دا شو او 0.5 دا شو دې موږ سره جوړي 2.5 ATP څومره ATP جوړي یو NADH 2.5 ATP انرژي دی جوړې چې تاسو په دې ما وګورئ دا کې ویل کې خو دی ولې 2 هایدروجن بار مشکل نه تاسو ته وایي FADH2 2 ورته موږ دا راوچلو بیا 3 ته بیا د دې نو چې الکترون دی ورازي نو دې چالو ورته یوبیکوینون ته او دې سایټوکروم C ته ورته صحیح هغه دا F0 پارټیکل دی دا F1 پارټیکل دی
دلته چې کله هایدروجن کنسنټریشن یې دا څومره الکترون چې بار پوش شي دلته به کنسنټریشن سیوا کېږي که نه خامخا به کنسنټریشن سیوا کېږي کنسنټریشن سیوا چې مطلب اے ټي پي جوړي خو د ایف ای ډي ایچ یو څومره بار الکترون پوش که 4+2 4 او 2 شپږ او د یو اے ټي پي جوړېدو لپاره څومره هایدروجن انرژي پکار ده 4 نو 4 او 2 نو موږ سره یو اے ټي پي او 0.5 نو دې موږ سره 1.5 اے ټي پي جوړو دې او جوړې دې ته موږ وایو ایف ای ډي ایچ 2 موږ سره څومره اے ټي پي انرژي جوړې او دا کول 2.5 جوړې میکانیزم ګټو تاسو ته خو دې بهر څومره انټر ممبرین سپیس ته هایدروجن پوش کوي شپږ او دې لس او یو اے ټي پي جوړېدو لپاره څلور هایدروجن انرژي پکار ده صحیح ده که نه چې تاسو ته پدې او دا پکې میټرکس دی اوس چې تاسو راغته لري چې را کمپلیکسز الکترون کوم طرف ته پوش کوي نو کمپلیکسز زیاتره الکترون د میټرکس نه انټر ممبرین سپیس ته پوش کوي دا راځي چې تاسو ته پوښتنه کوي چې کمپلیکس 1 با هایدروجن چیرته پوش کوي نو د میټرکس نه انټر ممبرین سپیس صرف واحد د اے ټي پي سنتیز دی چې دا هایدروجن د میټرکس نه د انټر ممبرین سپیس نه میټرکس ته پوش کوي د دلته نه دلته را پوش کوي انټر ممبرین سپیس نه میټرکس او اے ټي پي جوړي داسې اے ټي پي جوړېدو ته موږ سمایو اوکسیډیټیو فاسفوریلیشن یا کیمیو اوسموسس ولر دې د وجه یو ساينټیسټ یو پیټر نوم یو میچل پیټر تقریبا هغه ته بیا په دې باندې نوبل پرایز ملو شو نو دا زموږ باندې ویډیو او چینل سره سبسکرایب کړئ ټول انسپایریشن د فرست ایئر او د امریکا لپاره کور شو نور دغه باندې بیا تاسو وایي نو ثانک یو سو مچ الله حافظ